अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद इब्राहिम ज़िया और आप देख रहे हैं टुडे पाकिस्तान। नाज़रीन, आपको एक इंतहाई दिलखराश वाक़े से आगाह करते हैं। बलूचिस्तान में एक और हवा की बेटी जुल्म और जहालत की भीड़ चढ़ गई। ज़िला पश्चिम के इलाके برشور से ताल्लुक़ रखने वाली बदकिस्मत लड़की को सफाक शोहर ने तशद्दुद करके शहीद कर दिया। बहादुर नौजवान ने कबायली रस्म व रिवाज को प्रमोट करते हुए अपनी बीवी को इसलिए शहीद किया कि वो मुसलसल तीसरी मरतबा बेटी की माँ क्यों बनी। याद रहे कि कुछ दिन पहले मुस्लिम बाग में भी एक मासूम लड़की शौहर और देवर के तशद्दुद से शहीद हुई। कबायली निज़ाम के आगे मजबूर अवाम की जानिब से इस जाहिलाना रस्म के खिलाफ आवाज़ ना उठाने की सज़ा हवा की मासूम बेटी को भुगतना पड़ी और आखिरकार वो अपनी जान अल्लाह को दे बैठी। درې بچانې دي، درې سره لوڼې دي او د دې سره دا ظلم شوی دی. ماښام خپل خاوند وژلی ده. دغه قانون چې دوی هغه د قوم کاکړ بارکزی او دا نجلۍ واده و په شاته خیرزی کې پښین او تحصیل زموږ د برشور دی. د دې نجلۍ چې کوم په کوم کلي کې واده و د هغو تحصیل چمن دی. دا نجلۍ په هغه ځای کې واده و تقریبا د دې د واده 15 کاله کېږي. د 15 کالو بعد د دې نجلۍ تقریبا 3 شنیان شوي دي او 3 سره لوڼې دي. او د افسوس خبره دا ده چې دا نجلۍ چې په کومه بېدردي سره او په کوم شدت سره د دې دا نجلۍ سره تکلیف ورسېدلی دی په مرګ په حالت کې. د دې نجلۍ تقریبا یوه نیمه میاشت له مخه یوه نجلۍ پیدا شوې ده، لوری پیدا شوې ده. د هغه باوجود دا ظلم د دې نجلۍ سره شوی دی. هغه و خواښ ته اوس بس انشاءالله به د دې ذمهوار یم، بیا به دې څه نه کوي. نو یو میاشت له مخه بیا ترتیب مابین څه بیده سره راغلی دا ښځې وزلي دی په پېشنګردي باندې په لرګیو په میخو میخون یې په دا پښو کې ټکولي، په لاسو کې اوس هم شته شته. نو بیا دا یې ښخولی اطلاع مې لاس هغې غوښتې و دی چې بیا دلته به وروستی کال مه ورځم.